چرته ځې؟ بچی دې پورې کلي پورې ورځم. ښه ده بابا راځه کښېنه. بچی ته څوک او د چا زوی؟ بابا زه د پورې کلي د زبیر خان زوی یم. بچی کوم زبیر خان؟ د اسکندر خان زوی زبیر خان؟ ولې بابا تو هغه پیژنې؟ او بچی زه یې ډېر ښه پېژنم. هغه څنګه بابا؟ هغه داسې بچی چې اسکندر خان او جابر خان د دې کلي ډېر پښتانه او خانان وو. د اسکندر خان یو نازبین زوی و، د جابر خان یو نازبینه لور وه. بچی یو ورځ د اسکندر خان زوی रईसा बचे लाला विचार करो ये बुआ पर मोटरसाइकिल मंदिर बाहर का हो गया लाला मैं बेरा बची तो वली फिकर अकबर खाना आइंदा पार आगला मोटरसाइकिल में और मोटरसाइकिल सवारी से आगला पार ना खोखो कल चिराग से जरूरत ही अपन मोटर वाला और कवा बेरा खान लाला बदतमीजा دا بدتمیزه دي چاته وې تا ته مې ووي ګورې نه چې مخ باندې مې راته دارې وکړي بدتمیزه ودرېږه چې مخ دله صفا کم خفه کېږه مو اے جینې ودرېږه نوم خو دې راته ونه وي زما نوم سمن دی او د جابر خان لور یم سبا 2 بجې به دي په دې باغ کې انتظار کوم که رانغلې نو ځان به مې وژلی ځان ډېر ناوخته ده رئیس خان رئیس بچی لالا شروع تو کور رانغی ناوخته یې کور چل سلی هغه دی لالا راغی السلام علیکم ابوجي لالا ته خو ډېر خولې خولې ده ولې خولې زه دا خو مې خکې دی جینکو مې خکې زبیره بچی دا څه سوي نه ابو زما د موټرسایکل نه د یو جنۍ مخ ته دارې وشوې ما ول خپل رومال د مخ ته صفا کول دپاره ورکړو کېدای شي دا د هغې نه راغلی ابو زه رښتیا وایم زبیره بچی دا چې د هر چا لاړ شه او په خان داس کې ولا واپس کا دا ښه خبره ده لالا د خکې ولا ورکړه هسې نه چې زړه ولا ورکړي زړه کاکاجي د رئیس خان ډېر روان شوی نه دی بیا ورشه او سم ها ها جګړه وشوه ها تاسو د 15 نه وښتله ډېر ښه شابه ډېر ښه
دوه درې طرف دی تاسو مو ولې خپلونه او بیا دا پولیس ته حواله کې زه ماښام ډي سي صاحب ته خبره وکړم که نه او تاسو بیا د ماښام ډي سي صاحب ته خبره وکړم تاسو به په ضمانت باندې راوباسم بهر ٹھیک ده بالکل صحیح ده زورخانه जी बाबा जानी زورخانه تاړه کې زمونږ کسان بندي او لاړ شه ټانټا ته زما والا ورکا زمونږ کسان را پرېږدي बाबा जानी पूरा प्रे गए नहीं तो पसूर बेटे दल रहा पसूर
सामान बच्चे चलते तले हुए बाबा जानी पूरी रेलगाड़ी तो तली बच्चे ता तो मसूद ले वेली चले गाड़ी न मजा हाल तक जमने दुश्मनान हो दुच चोर की बाबा जानी मासरा नूर मरगरी हम तली बच्चे जिन्हें चिपीग रशी न दवा पूरा बार नोजी बोले सीधा मुल्क दा पख्तो दे बच्चा जबर खान बचे से खबर दादा जानी जबर खान बचे सामान बची के माने इजाजत है बाबा जानी वो सो आया चीज बगैर इजाजत बांधी तले वो आया का ना वो आया बाबा जानी इसका उस नूर शिकायत को निष्ठा वो आया न बच्चे उस तो बरिश हुए उस तो क्लेश है सोच पियो का बाबा जानी हसीना तो बब्या गुस्सा कीगी न बच्चे पानी को अगमा बाबा जानी नदी कोर्ट भी अदालत के न दा जरा फैसलों की न दा जरूरत निष्ठा छपदी की अपील दायर की और तो बाबा जानी हुक्म जमा पर दखले हुक्म बराबर दी खान साहब अस्सलाम वालेकुम वायजवाना څنګه راغلی खान साहब जो गरीब सड़े जोरावर खान और शमशेर खान जमा په کور قبضه وکړه او پاغه کې د شراب وړه کولا ول غواړي ته یې زغم مکوا ما خامه پورې وتا ته خپل کور میلاو شي सरदार अकबर खान द सिकंदर खान रोर را روان دي ابه او تاسو دې غریب سړی نه کور څنګه قبضه کو او بیا شراب خانه دې پکې کولا وکړه ورشئ او دا جبه ترې راوباسئ او ټیمک ټیمای کوي او دې سپو ته یې ور وغورځوئ داسې ښکاري چې ستا مرګ د جنګي د لاسه دی زورور خان او شمشیر خان ته وایا که بیا هم په غریبانو لاس اوچت کو نو جمدې به هم پرېږدم جمدې जंगो ताला हालात ولې داسې ګډ وډ دي شیر خان اکبر خان په موږ باندې خپل د مرګرو سره حمله وکړه او موږ ټول یې ووالو جنګو ولې تاسو په لاسونو نقیزه لګولې وه مشر خان ما خو هغه ډېر پوه کو چې دا شراب خانه شمشیر خان ده خو هغه څه مشر خان خو هغه کنځل ویل شروع کړل خو هغه موږ ته کنځلې وکړې تا ورته هېڅ سمونه وې مشر خان هغه یوازې تاسو ته نه تاسو پلار ته هم کنځلې کولې جنګي هغه زما بابا جاني ته بد راځوي او ته ورته ولاړ وې وفاداري څه ته وایي دا به درته اوس زه وښیم
ستا پر موټو کې جو ډیر طاقت دی زما پر سړو د لاس څنګه اوچت کو زورور خانه دا د یو غریب سړي نه کور قبضه کو او بیا دې پکې شرابخانه کوله وکړه یا ستا دومره جرأت چې زمونږ په علاقه کې د شرابخانه کوله وکړه تر اوسه پورې مې د 25 کسانو لاس او سټونه مات کړي دي خو چې ستا لاس مات کم نو پته به راته ولګي پته نن مې د لاس مات کو او کو بیا دې داسې جرأت وکړو نو جمدې به دې پرېنږدم رئیسه بیا خورش ها لاله رئیسه کوټه لاړ شه او دا خط سمن لور کا صحیح ده ته فکر مه کوه دا به زه اوس ابوله ورکړم څه چاله به ورکې ابوله او ابوله راکا ته خو را لګن ګورې لاله دا خو مې سره ټوکې کولې راکه چورې کوم ورا خو لکه خرچه راوباسه خرچه او غونډې 1000 روپۍ به راغی زه په مرګورو له مټای واخلم ها نو دا خبره ده دا درته مخکې ولې نه وي دا والا 1000 روپۍ کار به دې شي کار انتظار کوه انتظار ای زبیر خانه دومره د اچانک میلادو وجه څه وه وجه دا وه چې زه سبا هاسټل ته واپس تلم ولې چې زما 15 ورځې چھټي ختمه شوه هغه ورځ بابا جاني ډېر کار شوي وو په بهر وتو خو ښه دا وه چې دادا په وخت راغی ابو خو مې هر ټایم ازمرۍ د بریدو نیولی خو تره ته به ووایم تره به ما ډېر مین دی نو بیا ورته زر ووایه که چېرې روڼه مې خبر شي نو بیا دې خدای خیر راپېښ کړي بس کا نورې د بزدلۍ خبرې مه کوه که ته راته میلاو نه شوې نو ځان به مړ کړم ځان مړ خو ستا دښمن شي هسې هم تو سبا روان یې بیا خدای خبر راځه
शमशेर खाना تاسو پته بيزي دا بابا جاني تا تاسو نازبيني لور نو کا تاسو ګنا نه معذور کړی دا وړه ګنا نه بابا جاني غټه ګناي کړی دا غټه سمندا څه ګناه کړی دا दादा जानी شمشیر خان زما لار دی ونیوه زبیر خانه هغه ورځ مې د خور په مخ پرې خو دی نن به درانه یو خدای خلاصي یو خدای شمشیر خان ما ستا د خور سره مینه ضرور کړې ده اوس ته ګناه مې نه ده کړې او زه خپل پلار ته د رښتې دپاره ضرور وینا کوم او پلار ته خو به هله وې چې ژوندی رانه پاتې شي او بیا ستا دومره جرت د شمشیر خان په کور خو بغیر اجازته هوا هم نشي تېرېدی شمشیر خانه دا بې خدایه خبرې مه کوه موږ څه قصبګر نه پښتانه یو پښتانه او بیا د اصله خانان یو او ستاسو نه بجداد باندې کم نه یو کم اوس پر تا جایداد زور وښیم زبیر خان او شمشیر خان ودرېږه لکه ودرېږه لکه داسې باسه جنګ هم پسو داداجي دا به زه کور ویم شمشیر خانه ته کور ته لاړ شه او مخکې شه زبیر خان په دې خبره زه به ډېر سوچ کې واچولم که ماته چې دا پته وه چې ته به د جابر خان د لور سره مینه کوې نو ما به د جابر خان د دوی لاس هېڅ شی نه مات کړی او په د هغې په ځای به مې خپل لاس مات کړی خو بیا هم ته فکر مه کوه زه به جابر خان کور ته ځم او ستا دپاره به د رښتې مینت کوم مینت السلام علیکم جابر خان صاحب وعلیکم السلام زه د سکندر خان ورور اکبر خان یم ما اورېدلي دي چې ستا په موټه کې ډېر زور دی جابر خان صاحب په هغه خبره افسوس کول نه راغلی نه دشمنه نه ته افسوس کولو نه راغلی تر دې دپاره راغلی چې زموږ په خاندان کې دا ډوکې لکه چدي او ماتېږي زر جابر خان صاحب که چېرې ته غواړې نو د زوی د لاس په بدله کې زما سر کټ کوي شي سر مه کته کوه دښمنه نه نه زموږ عادت هم دا نه دی چې موږ د مات شوي خاخ میوه هم نه خورو زما د زوی دا مات لاس په تا کرز د کرز او دا بدله به زه تاره ضرور اخلم جابر خان صاحب زه په جوړه لاسونو تا ته جولی نیسم او ما ته دا امید دی چې ته به ما خالي جولی واپس نه لیږي نه دشمنه نه دا شیشې ونه غواړې هسې نه چې بیا دې د غوښتو دپاره لاس هم پاتې نه شي زه د خپل واره زبیر خان دپاره ستا د لور رښتې له راغلی غلی شه دشمنه الله چې دلته را جابر خان صاحب ما خو تا ته سکنځل نه دي کړي بیا خو ته د یو جینۍ پلار یې ستا د لور د رښتې حق چاته شته یا نشته خو بیا هم د سکندر خان د کور نه راغلې په رشته باندې تا له سوچ ضرور پکار دی ها سوچ ته پې وکړم او ښه سوچ ته پې وکړم غلام خانه دلته راشه که زمونږ په خاندان کې
د ملما وې د ته اوس ما پټي پټي کړې وې او سکندر خان له مې لګلې وې غلام خانا دې په عزت طریقې سره د خپل علاقې نه بار وباسه دې ته وایي د وسپنې زړه او د پولادو جګر او دې ته وایي د اصیلي نیرنګ وا بچیاوا مینه دې وکړه غام د دشمن اوس خو په دې کې سیلابونه د وینو بهیږي او ډیلي پکې د مړي جوړ شي خو لیکن د سکندر خان د زوی رشته به د جابر خان د سره شروع رئیسه بچې ورشه دې ورته وایي چې کار یې وباسو زه پسې یوازې ځم د جابر خان سکندر خانه خیر خو دې ولې دومره غوسه یې کاکا زه دا معلومول غواړم چې ستا زوی جابر خان زما د زوی د رښتې انکار څنګه و دې کور ته په کومو سترګو تاسو د رښتې دپاره راغلي وای ولې ستا د زوی په اوږه باندې دوه سرونه دي که نه ستا د زوی په ځمکو کې تیل راخیږي او که نه ستا د زوی په ځمکه کې د سونې غر دی خو ستا زوی زما نه په جایداد سیوا دی او که نه ستا د زوی نوم زما نه چوت دی خو ستا د زوی خاندان زما نه چوت دی او بیا زما زوی په کروڑاو کې یو دی نو بیا د رښتې نه انکار څنګه سکندر خانه ستا وینه ډېره ګرمه ده خو تا ته دا پته نشته دی چې زما د زوی د وینه هم لمبې خېږي لمبې د غوښتو والا په خوله کې سوال وي سوال اډر او دمکي نه کاکا دا رشته کول که اوس ته زما ضد ګڼې او که درخواست کاکا په غلطۍ سره هم په دې رشته باندې د نامنظورۍ مهر ونه لګې ګنې نو څه ګنې د لاشونو په ډیري باندې به دا جنج راننوځي دا ضروري نه ده چې د هر غوښتو والا ته څوک خپله لور په رشته کې ورکړي ستا د لور رښتې غوښتلو چې زه راتلم نو ما تاسو له عزت درکوو عزت ښه او نه دواړه په یو تله کې تللی شي کاکا داسې تله لا نه ده جوړه شوې چې د سکندر خان حیثیت دې پکې ودلېدلی شي اختیار زمونږ په لاس کې دی ستاسو نه او بیا مرضي به هم زمونږ وي ستاسو نه انکار وي او که اقرار په دې کې به تا خپله بېعزتي نه محسوسوي سکندر خانه په اور باندې د تیل د اچولو کوشش مه کوه په سمجدارۍ سره په اور باندې د اوبو د اچولو کوشش وکړه د اوبو د اچولو سکندر خانه ما ته لږ شانتې وخت راکړه زه به خپل د زوی د پوه کولو کوشش وکړم ته وسلې شې زه په مخه دې ښه د مخه ښه نه مخکې دا سوچ ضرور وکړه چې هسې نه چې دې حویلۍ ته د خوشحالۍ په ځای د غمونو تیارې راشي تیارې د خدای په امان د خدای په امان د خدای په امان
अबू जी ما اوریدلیو چې سکندر خان زموږ حویله ته راغلیو هغه هم د سمن رشتې لپاره او بچې راغلی و خو دې کې د پریشانۍ څه خبره ده خبره خو د پریشانۍ ده بجي خدای پاک خو د ځمکو اسمان روغ کړي دي خو ما ته پته ده چې د سره پار روغ کړي دي طوفان نوح راغلیو خو ما ته پته ده چې دا د سره پار راغلیو لیکن دا خو نشو کېدی بجي جابر خانه بچې ته هر خبره ولټه ولې اخلي ابو جی هغه څوک زما د لور رشتې راغلیو چا چې زما د دوی لاس مات کړی ګوره بچې چا چې په موږ لاس اوچت کړی و نن هغوی زموږ منت ته راغلي منت هغه څوک چا چې زما د دوی لاس مات کړی نن هغه زمونږه پوځي کټکو ته راغلیو جابر خانه بچې خپله وینه دې لږه یخه کړه که چېرې سامان د هغوی د کور انګور جوړه شي نه باجي زمونږ مسته مه راځه او که زما منې نو ته حج له لاړ شه جابر خانه بچې د پیغلې لور خور واده کول د حج نه هم زیات د ثواب کار دی ما سکندر خان ته ښه کړي دي دا زما فیصله هم ده او حکم مې هم دی دا رشته هیڅ چلیم نشي کېدی بابا جانې زه به د ټولو جنګیانو نه سترګې وباسم سترګې چېره بچې یو خبره یاد ساته اوس دا فیصله یوازې د ابادي نه زما هم ده بابا جانی فیصله کو د هر چا وي نو بدلېدی هم شي څنګه چې ستا پلان نشي بدلېدی بچې داسې فیصله هم نشي بدلېدی بابا جانې که ته غواړې جنګیان به پخپله واپس ځي پخپله مولوی صاحب د نکاح رسم زر تر زر ادا کړ خان صاحب د جنید باید څومره ولیکم مولوي صاحب 50 لک روپے او 100 جیب ځمکه او پسې په مهر کې ولیکه جابر خان ته د خپلې لور نکاح کې او په خرڅې څنګه جابر خان شان دی تاسو د هغه د لور مهر هم دی زه خو د خپل لور مهر لیکم څه غواړم خو درنه نه جابر خان د دې نه زیات حق مهر څه کېدی شي چې ستا لور زما د کور انګور جوړه شي تا خبره په ګل بدله سکندر خانه خو موږ دا د لور په ضمانت کې لیکو ولې چې دا راهي حق ته حق جابر خان رشتې خو د مینې او د بروسې پر اساس تړلی شي پس مکه او په پیسو نه رشتې قربانېږي او دودانېږي حق مهر هم دی نو کوي وکې کني ځای لاړ شي جابر خان د اسمان نه راغورځېدونکی تندر واپس کېدی شي حتی چې سیلاب هم خپل روح بدلولی شي لیکن د سکندر خان د خولې نه وتې فیصله نشي بدلېدی اوس که چېرې جنجان واپس هم ځي خو ستا لور به ورسره په ډولۍ کې ځي جابر خان د خپل زوی د خوشحالۍ لپاره داسې ډېر مهرونه قربان شه ولیکه مولوي صاحب ولیکه نو بیا ولیکم بېشکه ولیکه مولوي صاحب او په داسې سړی باندې ولیکه خو چېرې داسې وخت هم راشي چې جابر خان دا میټاول غواړي چې هم میټاولی شي رخصتي دې وشي
समन दरवाजा हम बे साल दिन मुबारक शादी मुबारक शुरू वालेकुम खान लाला। वालेकुम सलाम। खान लाला खैर पदे वली राशि परेशान अकबर खाना تا ته څه پته ده چې دا نننۍ شپه په ما څنګه تېره شوې بېګا د شپې دا یوه یوه ګړۍ په ما داسې تېره شوې ده لکه دا ستنې چې زما په زړه کې چوي پرون چې کم درد جابر خان ماله د لور په ناجایزه مهر باندې راکړی دی دومره درد ما ته په ژوند کې نه دی لیدلی دا خبره مې خان لالا حکم کوه اوس کله د جابر خان سر راوړم او ستا په خپو کې وغورځوم نه اکبر خانه نه څومره درد چې ماله جابر خان راکړی دی د هغې یو په لس درد به جابر خان له ورکوم نن د هغه د خوشحالۍ سهار ختم شو زبیر خان زبیر خان ابو आवाज हो زه جوار وم زبیر بچې تا ته زه څنګه پلاف کړم ابو تاسو خو داسې یاست یې زه د مرګ رڼام ګورم ستا داسې یو تمنا یا یو ارمان داسې و چې ما نه دی پوره کړی ابو تاسو خو ما باندې هر څه قربان کړو دشمنۍ ته د دوستۍ لباس واچو او ما ته د سمن غوندې ښکلې تحفه راکړه زه خو د دې په بدله کې ستا نه څه وغواړم نو ابو که تاسو زما دا سام وغواړئ نو حاضره ده او که چېرې هغه شی تا ته د خپل ځان نه هم ګراني نو بیا زما ځان او هر څه ستا نه قربان رئیسه بچې بیا راوړه دا قرآن پاک بیا کېده په دې قرآن باندې لاس چې ته به هر څه زما لپاره قربانې ها ابو ما په قرآن پاک باندې لاس کېښود وایه څه غواړې بچې یو ګل دی ستا ډېر خوښ دی خو د هغې ګل اصلي ستا د پلار په جګر کې ننوتي د هغې ګل سره به څه کوې نو زه به د هغې ګل خیال د خپل زړه نه وباسم نو بیا وباسې دا سمن د دې حویلی نه ابو تا په کلام پاک لاس کې اوس دا قسم ماتول یو عظیم ګناه دی دا زموږ ایمان دی نه خان لالا داسې نشي کېدی اکبر خانه ستا چې ډېر شو چې جابر خان د څومره خلکو په مخ کې مونږ ذلیله کړي مونږ هغه په 50 لکه روپۍ او په 100 ځایګه ځمکه کې تللي اوس به زه هغه ته دا ښیم چې سکندر خان هغه ایره ده چې په غاړه کې نو امیر دی او چې په مرۍ کې دی نو توره ده دا واخلې د ځمکې کاغذات دا واله 50 لکه روپۍ او لاړه شه جابر خان ته ووایه چې سکندر خان د حق مهر ادا नसीब काने दे उकड़े चिदे दजुन पलार आवाजे पातिकड़मा अदम चे अखलम शाता गोरम द मजबूरे उख के सलगो के पटौमा यौद बिल्तुन ओढ़ के स्वजेगम बल में दमिने पकोर कीगी गुजारुना
बजानी बोले खपे समझ बसे खपे आओ बच्चे संबंध तयार दशवा बाबा जानी जमा का पूर जोनी बर्बाद को दाई साहब मेहर न दे अदा करे दाई दी दे युवेश की कीमत अदा करे कंचनता से खबर है क्या होगा जो बता बरी तुम तो तुम आदर सुमर सपिया राती स खबर न दा कम सपिया ची सिकंदर खान ने पमख रा करी दा दाबू कर नूर जम खोर जवन निशी तेरावले दागा टोल खानदान तबजोस खेम ची दुश्मनी सतावई او مجلس سره چې بس مکه ولا قبرستان جوړم قبرستان ودرېږه جابره بچې داسې وخت په وینو بېدو باندې رشتې نه جوړېږي د هوش نه کار واخله د هوش बाबा जानी या मंगजू या सिकंदर खानी ودرېږئ زه خدای تاسو خو بیا دا د مشرانو پګړۍ هم ځان سره په خو کې راکاږئ اوسئ सिकंदर खाना दलुरियानो मेरे दोस्त लोग भी नहीं से सते नजर आ गए आगा टेम दे ओकर दोला सिकंदर खाना जमालू दाई सब गुनाह करे वा तावल तुमने सख्त सजा वर करा जाबिर खाना गुनाह तालुर न करे ता करेगा और सजा में हम ता कदर उस च जमा पसूरी राले ले जवाब हम और जमा प्लार बाजिद खान और निका रुस्तम खान और त्रो नवरोज खान लती खानदान द लख्ती जिगर दफ्ती जंगलों न ताइंकार संगो को सिकंदर खाना हक महा हुमा दखल दलुर द हिफाजत त पारे तो जान त पारे ना सिकंदर खाना पखपड़ लवा इलाज केला कम स्लार वाड़ी چې خپل دور قربان کی जाबर खाना स्ता पचाला कई जमख की रसीदिलो स्ता दा ख्यालो چې د 50 لک روپو مہر او د 100 گری وزمکی ملاندې پر सिकंदर खान आवाज बंशी او ډولې په خالی لاړ شي تاسو ځل کولم جابر خانا تنور حق مها غختل زما حق ستا چې کم حق ما تعالی در زلاشه زما پس مکه ټیکټر وچلوا او د 50 لک روپو نه بالغ جوړ کا پکې وته هوا زلاشه چې تا ته پته ولګي چې د لور حق مهر غختل ما څومره غټه غلطي کړې सिकंदर खाना تا ته پته نشته دی چې په دې ځمکه اول جابر خان نه پیدا شوی د هغه ترا خپل ضد هم پیدا شوی دی زما ضد په ضد راغی د خپل لور د غیبه زو ځان سره پلار راغون کوم تا پلار کروټ کو کرم کروټ کې جابر خانا تمرا پچت आवाज او پچت غړای بوایا आवाज او سرخوبا یو رستا کته کو بیا به د بری پشا غلم نه کې د کشور پشان مر میو کې او بیا با پوز راکاږي پوزا सिकंदर खान दे غر نوم دی غر نه چاته ځکاویږي او نه چا پورته بیا به دا غر د ویښ نو کرم د ویښ نه جابر خانا د دې غر په کنستو باندې ټول خاندان ختم شي ویښ ته به ونه ګوروا
समान दरवाजा खोलाओ का, दरवाजा खोलाओ का। गुलाम खान दरवाजा खोलाओ का। तो उस दल तर सर बाहेर रागले कळलं ताव संबंध कोर असतली ना लागे ना पस ताव संबंध सरा ही सागरिश्ता मिला दोरा पारा ता पदी हवेले के कदम खौदो जरूरत संगो को शमशेर खाना समन जमा खजाला खजा तार स्तुबो रोंदे sta खस्ता द कोरो शोले शुला او تو لکه د بوت لاله تماشا نه کتلا هغه وخت کې تر سمن خاون نه وي هغه وخت کې زه مجبورم بابا جی هغه مجبوری نه و هغه زموږ د خاندان زړه دښمنی و دښمنی او تاسو په خپل وسوکو بابا جانی کما ته دا پته وې زما پلار په قرآن باندې د دې لپاره زما لاس دی چې زما سمن با ما باندې د کور او باسي نو ما به هیڅ په قرآن پاک باندې لاس نه وایخه زما د په خدای قسمی چې ما به خپل لاس کټ کړی وې او داسې قرآن مې چرته نه پړل ما ته دا پته ده زما پلار په سمن باندې ډېر ظلم کړی وې بابا جانی پتا دومره غټ حق مهر نه وي خو ده زما د پلار اړه به نو درته نه با زما د پلار بزړه کې د انتقام دون اور نه بل شوی غلی شه ستا پلار زما خور را لېږلې ده او د هغې په بدله کې ول ستا لاش لېږم ودرېږه شمشیر خانه د روبې د منۍ لاس وباسه دی لا اوس هم زمونږ زوم دی نو بابا جاني نو اوس درته ووایه چې اوس په دې وخت زما خور ته طلاق ورکړي شمشیر خانه ما ته دومره سپکې کنځلې مه کوه کنځل خو تاسو هم ته کړي دي چې زما خور هم د کور راویسته اوس د سمن خالونه د زړه نه وباسه او طلاق ورکړه او زه د دې ځای نه بابا جاني زه به خپل قسم کفاره ادا کړم خو د سمن لاسونه هېڅ چېرې نشم پرېښودی زبیر خانه د سمن سره به ستا رشته جوړېږي چې ستا پلار راشي او پوزه راکاږي بابا جاني ستاسو د دواړو ضد د وجې ټول نسل برباد شي خو وخت به تېر وي بیا به توکلې لاړې ټولې نه راځي بابا جاني سکندر خان تاسو له د معافۍ دپاره نه راځي او نه ته د هغه کور ته ځې او زما خو د خور ژوند برباد شو اوس هغه نشي بادېدی زه به د سکندر خان خاندان تباه او برباد کم تباه او د هغه نه به خپله خانې هېره کم شمشیر خانه غوسه مې شپه زړه کې ساته مغزو ته مه پرېږده او کېږي هم هغه چې څه ستا زړه غواړي अबू काका जी क्या बजता घर तबीयत ना करम तबीयत ना क्या बजता घर तबीयत ना करम तबीयत ना
اچھا او څنګه دا زورور خان ویشتل او ما په خپلو سترګو ولیدل. خان لالا د رئیس خان جنازه به ترې پورې نه کیږي چې څو زه واپس نیم راغلی. خیالو چې زه به د سکندر خان د کور ماشوم مړ کړم زه به بیا ژوندی ګرځم. اکبر خانه درته وایم چې د مخې نه مې لر شه. د مخې نه خو به دې لر شم خو داسې په اسانه نه. خان لالا زورور خان مې جهنم ته ولېږه اوس که مې رواره ښخ شي نو پروا مې نشته دی. شاباس اکبر خانه شاباس.
زبیره بچه دا څنګه راغلی بابا زه په سمن پسې راغلم او سمن زه خپل ځان سره بوتل غواړم بس ته بابا نور سبا موږ نشو کولی د دې دنیا نه موږ ته لرې لاړ شو چې نه هلته نه ابوی او نه جابر خان زبیره بچه دې دشمنۍ کې د مخکې نه ډېره وینه بهېدلې ده او ستاسو په دې حرکت به ټول خاندان تباه او برباد شي درته لاړ شه پلار ته دې ووایه چې سمن زما د بچي مور جوړېدو واره ده هغه به پخپله راشي نه بچیا نه زه به د دشمن په درشل باندې قدم دم خو اسمان راولوېږي او ځمکه وشلېږي زه خو څه کوې چې زما څپلۍ به هم د جابر خان کور ته د سمن د راوستو لپاره لاړ شي ابو ته زما هغه ابوی د چا به مخکې جامه شونډه وخوځوله زما هر مړه به پوره کېدو نه ابو ته زما هغه ابو نه یې نه یې نه بچې نه زه نن هم ستا هغه ابو نه که ته غواړې نو زما د زړه دا دړکن هم اغستی شي خو د جابر خان نه اغستې دشمني په دوستۍ د بدلولو خیال زما نه مه غواړه ولې چې دا سوال اوس زما د ضد دی د ضد او د ضد د وړاندې د سرونو هیڅ قیمت نه ابو آغا نه بچیا په پوره کائنات کې زما یو دشمن دی د هغه نوم دی جابر خان زه غواړم چې جابر خان د یو بت په شان مجبور او لاچار زما په درشل نه وي ولاړ نو او زما نه یې د رحم درخواست نه یې غوښتی نو ابو داسې چرته هم نشي کېدی هغه دلته هېڅ کله هم نشي راتلی هغه به ضرور راځي د خپل مات شوي قسمت د جوړېدو دپاره به هغه جوړی نیولې ضرور راځي ته به وګورې بچیا چې کله ستا د اولاد اواز د جابر خان په غوږ ولګي نو ته به یې وینې چې سکون راځي वाह दुश्मन वाह आखिर स्ता د غرور او غنور ډوب شو او رالی زما کور ته پوځ راکاږلو لا نه جابر خان پوځ راښکودوله نه یم راغلی د خپل نوي نسل لیدوله راغلی ستا پسې ستا خر راغلو سکندر خانه وګوره خپل ځان اخی دی څومره ښکلی دی نه بجان د لیدو نه مخکې او د سمن د بوتو نه مخکې به سکندر خان منت کوي او پوځ به راکاږي ما جابر خان ګمان دې غلط دی زه خو دلته نه د چا بوتلوله راغلی یم او نه ښکلوله زه خو صرف دې خبرې نه راغلی یم چې تا ته یې وښیم هغه دا ده چې د نن نه بعد به ته دوه درده برداشت کې دوه یو د نوسي او بل د لور نو بیا دا واله د نوسي په خوشحالۍ کې د مټایي ډاډه دی تا دا مچۍ خو به د چرې مو نه خورم تا ته به خو ډېر زر څخه در کوم او د هغه وخت انتظار کوه انتظار د وخت تن دې ماشوم ودروله اوس هم دا خپل عزت پرېږده سمن را پرېږده چې په ما پسې راځي ستا به هم عزت پاتې شي او د دې حویله
زبیره بچې دا ولې کاکاجي زبیره بچې چې خان لالا ژوندی وي زما یقین نه کېږي چې سمن دې کور ته راشي او ته د سمن نه بغیر ژوندی نشي پاتې کېدی او ما نه ستا په سترګو کې دا اوښکې نه شي لیدی کاکاجي زه څه وکړم هلته کې هغه زه در اخیستی او دلته کې ابو سمن ته د کومې خبرې سزا ورکوي زبیره بچې اوښکې دې وچې کړه زه به تا له ستا سمن ضرور راوړم خو کاکاجي او زبیره بچې زه به د جابر خان کور ته ستا د سمن دپاره دوباره د مینت دپاره ناست خو تا له به ستا سمن ضرور راوړم خو زبیره بچې ته به ځان له دا خپله دنیا چېرته بیل آبادی چېرته چې نه خان لالی او نه جابر خان او نه مونږ یو زبیره بچې ته په ایرپورټ باندې زما او د سمن انتظار کوه زه به هلته درځم مخ دې د زلفو راښکاره کړه مخ دې د زلفو راښکاره کړه تورې وریځې په سپوږمۍ نو سپوږمۍ شیرخانه نن زه تا ته مینت کوم چې زما لار پرېږده زه نن ډېر د یو نیکۍ په کار باندې راوتم او زه نن دوه زړونو میلاوېدو له راوتی یم د نیکۍ دا کار به ستا دپاره زما دپاره د بدۍ دی د بدۍ او دوو زړونو میلاوېدو له خو به هله ځې چې ژوندی پاتې شي اوس په مې د اسمان ستوري ښوولې وي خو افسوس چې ما د خپل واره زبیر سره لوز نه وې کړی د اسمان ستوري به ته وزدو وخیم دا دشمنی به نوره څومره وینه غواړي نوره به د چا زندگی غواړي د کاکاجي په مرګ باندې بیا هم ستا به مخ انتقام ښکاري د چا چې وینه څکلي زده وي هغه د اوښکو څکلو سره هم بلد وي ابو ته خپل ضد دا قدمونه دې ودروه هسې نه چې په دې حویلې کې یوازې پاتې شي اسمرې په ځنګل کې یوازې او سکندر خان په حویلۍ کې یوازې څه فرق لویږي ما ته پته ده ابو ما ته پته ده پته خو ما ته هم ده چې ته څه غواړې د سمن دې کور ته راتلل غواړې او زه د جابر خان مرګ غواړم مرګ زبیر خانه چې رئیس خان کله مړو نو زما ورور د رئیس خان د ښخېدو نه مخکې بدل اخیستی نو اوس دا څنګه کیدی شي چې اکبر خان دې د بدل اخیستو نه مخکې ښخ شي دا به هېڅ چرې ونه شي دا په هم باندې اکبر خان قرض دی قرض اوس دا والا او لاړ شه اکبر خان به د هغې پورې نه ښخېږي چې څو دې د شمشیر خان نه بدل کړي باقي پاتې شي جابر خان هغه به لاس نه چوتې او به زه په خپله وژنم په خپله د کاکاجي بدل اخیستل به ما هم فرض دي ولې چې هغه زما دپاره ځان وژلی
اے شمشیر خانه ولې څه شور دې راخ کړی چې زما تره ژوندی پاتې نه شو نو ته څنګه ژوندی ګرځې خپل د ضد د اخر دی ولیدو دا دې ضد د دې حویلې یو جانشین ختم کو نن په دې کور کې ته بې ځوانه پاتې شوې او ته د خپلې اخرې ساه پورې د سکندر خان د سر کښته کولو ضد وکړه خو دا ضد به ستا هېڅکله پوره نه شي او ستا د حق مهر دې ضد د سمن کور روغېدو ته پرېنښودو اوس خو د خپل د دې ضد د لیونتوب نه بهر راوځه بهر او په دې سوچ باندې دا ټله ماته کړه خپل نسل مخکې د بړاوېدو دپاره ته د سکندر خان د نصیب په خپله محتاج یې په خپله ډېر ښه بابا جان ډېر ښه چې سکندر خان د سر کته کولو وزن دې راته وښو اوس پر سکندر خان څنګه وسیع ټوکړې ټوکړې کړم او د هغه د ضد په تله کې به واچوم او سکندر خان به اوس هغه ټول ټوټې ټوټې کړم چې زامن به شاه بلغرې په غرونو کې ټوکړې راغونډوي جابر خانه دا ستا زوی نه دی دا زما زوی دی زما چې تمال جابر خان وي ما ته جابر خانه تا ته مې ووي اوس ته د بابا جانې بل قابل نه یې دا حق مهر باندې باندې دا زما سودا دا زما سودا خو ما هېڅونه وي زه د خاوند د کونې راویسته شم خو ما هېڅونه وي زما د وروڼو جنازې دې کور ته ووتې خو ما هېڅونه وي ما هغه هر ځای کړ خو دا واوره جابر خانه زه خپل لاس ستا په ځین چتم قربان نه کړم دا زما بچی دی زما اوس ته د پلار ولو رشته ختمه کړه اوس دا د دشمنانو په طرف شوه د بابا جي نه جابر خان جوړ کړ دا هر څه د دې ماشوم په وجه وشو دې ماشوم د پلار او د لور په رشته کې نفرت پیدا کړ اوس به زه دا ماشوم ژوندی پرېږدم نه جابر خانه بچې تا څه نومونه دي نه بابا جانې نن چې زه خپل لور ته چې راته نیستم ته به زما د مخې لرې شه جابر خانه بچې سامان خپل زوی سره وتښتېده ودرېږه سامان دا ماشوم ما ته حواله کړه چې نن پې زه خپل زړه یخ کړمه تر څو پورې چې ما کیسه وي دلته هېڅ چلې نه شي کېدی چې نه راکوې نو ودرېږه چوړه مې تا مخکې کړم سکندر خانه ټول ستا مرګ زما د لاسه لیکلی شوی دی جابر خانه دشمني زما او ستا په منځ کې ده خو دې په مټو کې زور نو رامخکې شه نو بیا رامخکې شه نه ابو نه زبیر خانه لرې شه له مخې نه مې نوره څومره وینه به بهیږي ستا د ضد دا تنده پې ماته شي زما د ضد دا تنده به
د جابر خان په مرګ باندې لرې شه د بخۍ نه میرې د دې نه مخکې به ته زما سره وایې هله به ستا دوی جابر خان ته رسي ته زما زوی او زما نه د دشمن ته بچ کولو کوشش کې زما او زما د دشمن منځ کې که کوم راشي نو ستا سره هم کټ کوو نه ودرېږه که چېرې ستاسو ضد په وینه پوره کېږي نو اوس دله برابروم زه نن دا ماشوم میز نه دوه ټوکړې کوم نیم به تاله درکړم نیم به تاله چې ستاسو ضد پوره شي او دا کیسه ختمه شي زبیره بچې زبیره بچې دا ماشوم او سامان کور ته بوځه بچې دا د جابر خان او د اسکندر خان د ژوند قصه وه بابا د هغه وخت خو ما د پته نشته خو په دې وخت کې د هغو د یو بل سره ډېره ښه مینه وه زه بچیه په الله مې سپارلی الله دې ښه ساته الله دې مه بدرنګوه زما مقام راورسېده